دغسې دغه په لرګو په ځنګل په بانۍ بوتلي وو او هلته یې تړلي وو او بس دغه ظلم او زیاتي کوي. زمونږ چارسدی ډي پي او صاحب هم ورته دې ځای نه رنګونه وکړه ډي پي او ته چې تاسو دا دغه وکړئ دا ستاسو څنګه دغه دی چې داسې کېږي په ځای کې ستاسو داسې نه کېږي. نو هغه ورته وایي چې مونږ خو کوشش کوو خو دلته د پیسو ډیل نه بغیر یو څه هم نه کېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو الب خان شیرپوست تاسو په خدمت کې حاضر دی. کتونکو کیمرامین ناصر یاسر خان دی. دا مخال زه په سرډیرو کې موجود یم. کتونکو څنګه چې تاسو پته چې زمونږ یو وفد د فضل جان په باره کې دی وخت کې په کشمور کې د سند ته لاړه، گورنر سره ملو شو، آی جی سره ملو شو، ډي آی جی سره ملو شو، د کشمور او د ګوټکی ډي پی او سره هم ملو شو. خو تر دې وخت پورې زمونږ دغه وفد ناکام دی. وجه دغه ده چې د هغه ځای د انتظامی رویه ورسره ډېره ناقصه ده او دا واضحه ده چې دغه انتظامیه دغه ډاکوانو سره دغه درندګانو سره دغه دهشتګردو سره ملو ده. کتونکو نننی پروګرام مقصد او مرام مدار چې زما سره یو ورور زمیرګل د سړیرو اوسېدونکی دی، د ده نه 40 لکه روپۍ اخیستې شوي دي. دی د لرګو کاروبار کوي او په دې فیسبوک باندې دغه درندګان پوسټونه کوي. نو د څوک چې په کم پوسټ کې انټرست ساتي دلچسپي لري نو هغوی پې ریپلی وکړي او هغوی نه نښه پته ورکړي ورته وایي چې راشه. ده ته یې ویلو چې ځنګل دی راسره. نو دی خو د لرګو کاروبار کوي، د تنغ د ښکاره شوي دي او د چې یاره په دغه ځنګل کې خو به زه ډېره زیاته ګټه وکړم. هغې ورته په ویډیو په هر څه باندې ښودلي دي او دی چې هلته کې تللی دی نو دی یې بیا تړلی وو او دی یې په کوم انداز کې تړلی وو. د دغه ویډیو چې کومه ده هغه موږ د سره شیر کولی نه شو، خو یو لاس داسې یو لاس داسې او خپې داسې بالکل هغه جزې چې ته جوړ کړي لږ شانتې الو او دونه ډوډۍ او مرته بس نه پرېښو کور ته دغه هغه یو چې 40 لکه روپۍ چې ورکړلې نو هغې نه پسې را پرېښودو. دې ملګري راته ډېره ښکلې خبره وکړله چې د ده وړاندې یو ډاکټره او یو ډاکټر چې هغوی له دا لالچ ورکړو چې موږ یو دلته هسپتال کولاوو 2.5 لکه 3 لکه تنخوا به درکوو، هغوی ته هم نغدې ښکاره شوي ده چې تلته دې هغه هلته کېنولي دي. دغه شانتې د رشکو د روډرو د مختلفو طریقو دا زه تاسو ته په ریاست کې ریاست ښیم، په سټیټ کې درته سټیټ ښیم، د دې انتظامي او د دې حکمرانانو بې حسي درته ښیم او دا زموږ 400 کې سړومبنی کیس نه دی. د دې سرډیرو نه یو بل کس بوتل و د هغه نه 9 لکه روپۍ اخیستې دي، 9 لغه او 9 شپې پې تېرې کړي دي. په دې 100 شپې تېرې کړي دي. د نه به د دې قیصه کوو. زمیرګل صاحب دا ورته وایي چې تاسو څومره شپې کړې وي؟ مونږ جی 19 شپې کړې وې او دغه دغسې دغه په لرګو په ځنګل په بانۍ بوتلي وو او هلته یې تړلي وو او بس دغه ظلم او زیاتي کوي. زمونږ چارسدی ډي پي او صاحب هم ورته دې ځای نه رنګونه وکړه ډي پي او ته چې تاسو دا دغه وکړئ دا ستاسو څنګه دغه دی چې داسې کېږي په ځای کې ستاسو داسې نه کېږي. نو هغه ورته وایي چې مونږ خو کوشش کوو خو دلته د پیسو ډیل نه بغیر یو څه هم نه کېږي. نو دې ځای نه زموږ ډي پي او صاحب ورته ډېر کوشش دلته پولیسو ډېر دغه کړی و، خو لکه د هغه ځای داسې پوزیشن دی چې پولیس په مونږ مازدیګر ټایم و چې زمونږ کم کسان و هغه ډاکټر صاحب هغې سره پولیس راله او زمونږ دې ځای ته چې راقابو شو هغه واپس کړه چې نه دلته مو ځای او دلته خو به تاسو مړه کړي او دا خو ډېر خراب خلک دی. نو چې څنګه یې واپس کړو چې هغوی کور ته راله په دې کې هغه کم چې دی و هغه سیچو ده تاڼې هغه راغی ورسره زمونږ سره دغسې یو ځای کېناست هغوی سره چای وڅښو دغه یې ورسره وکړو او واپس ترې لاړ. نو د هغه ځای انتظامیه ټول پوزیشن د هغه ځای نه پولیس ولس هر څه یو میلاو دی یو کاتله دغه ځای. صحیح. ښه زمیرګل ته چې دې ځای نه تلې نو تا سره څنګه رابطې شوې وې او ته چې چا سره لاړې څوک در سره و؟ مونږ چې دې ځای نه چې تلو دې ځای کې زمونږ یو شاول والا ملګری دی مونږ له کارونه کوي. نو دا دغه په پیج باندې دیو دا ویډیوګانې چلوي او نو هغه ما ته وویل چې دغسې ځنګلي دي او چې لاړ شو وایلو. ما ورته ویل ټیک ده چې ما هغه تغبیه کې ټاور ما ته و زه لاړم دغه ما ورته ویل زه صحیح ده زه لاړم مونږ سره یو ملګری بل یو زه وم او هغه رانه پاتې شو چې هلته لاړو بس دغسې کار راسه وشو مریشه انټرچینج نه په دې چې کوز کړو یو ماشوم راغی په موټرسایکل باندې هغه بوتلو چې بوتلو داسې یو وچ خوړ و دې ته یې ورتاو کړو بس بیا دا ډاکوان یو 15-20 کسان راتاو شو ټوپک یې ورسره وي او بس دننه یې کړو ځنګل ته زنځیران یې راوړه خپو ته لاسو ته یې راله واچول او بس ویې تړلو. د شپې به ورته څوک و؟ د شپې به جي بالکل څوکۍ به یې کوله مشینان والا 2-3 کسان به راته ولاړو او هغه ځای داسې ځای دی چې هغې نه واته نه کېږي. مونږ چې په کومه ورځ یې راوستو په موټرسایکل باندې تقریبا 4 غنټې مونږ مزل وکړو. یو مخکې یو دریاب راغی چې هغې ته یې راورسولو په کښتۍ کې بیا داسې بره 1 غنټه بوتلو د هغې نه چې واړولو هغه اړې نو هلته بیا دا مسلمانان ولاړو او چې پیسې ورم کې نو د یو نه چې خلاص شي بل دې وتړي چې د بل نه خلاصېږي بل دې وتړي. زمونږ دا خو هغه ځای کې یوه ډېره وه هغې سره خبره مبره کړې وه نو هغه له پیسې د هغه په لاس ورکړې هغه خپل کسان مونږ ته ودرولي وو
او په دغه طریقې راویستو کنه دغه ځای نه راوته نه کېږي بالکل په یو پوزیشن هم نشي راتلی یو کس وې او چې زه یوازې وم هغه دویم ملګری د لپاره دویم ملګری خو راغلی و رانه هغه مخکې مونږ را ایستلی و په طریقه باندې شپې 19 ورځې تېرې کړې 40 لکه روپۍ دې ورکړلې ټلیفون یې کله کور ته تا کور سره کله خبرې کړې 4 ورځې پس چې خبرې مو کړې ورسره هغه ټایم کې خو به ډېر بدحاله دي ډېر زیات بد حالات و زموږ ډېر زیات خراب شوي وو چې ډېر زیات دغه کړي وو بس چې کور ته راغلو بالکل د پېژنګلو نه یې دغه کړي کور ته وی چې دله پیسې ورکړي نه مړ کوي ها جی بالکل بس دغه سدم نو بس هغه چې پیسې نه ملاويږي بس شل 15 ورځې صبر وکي بس به ځنګل ته کې استعمال کی او کزناورو خور کسپو خور هیڅ پتن لې حالت هیڅ پته نه جی بالکل یو ډېر سخت وخت تیر شه ډېر زیات خلکو ته څه میسج ورکړي څه تجربه دی شو بس خلکو ته دا میسج ورکو چې احتیاط کوئ او د چا په رنګونو د چا په دغه باندې بالکل غلط ځین ته لاړ نشئ او خپل احتیاط بس کوئ دغه سمو سو شو د پیسې د لچا درولې او تا چې برابطې کولې ته چې څنګه وې دي ز ډي پی او سره رابطه کړې ودی خبرو ته څنګه پته لګیدله او پیسې بیا خپل د کاروبار پیسې وی چاندا مکلسمو نه جی کاروبار پیسې خو خپل ور کړې خو ډي پی او صاحب زمونږ ماشاءالله ډیر زور کړي او ډیر زیات الته اطلاعګان هغه ډي پی او ته کړي چې دا تاسو څنګه ناکام شیو ناکام هغه نه جی میلاو دی اوسه بالکل داسې کوي نه خو لکه زمونږ خودل ته راپورټ نو شوی الته شوی او کنه زمونږ ډي پی او صاحب دا مو که تاسو دلته کړي موږ به دې نه خپل ټیم ساز کړي تلی به الته موږ هر قسمه دا کولای شو خو کول هم نشي چې هغه زیاده نشي کولای کتل کو چې کوونه په ځلجان کې به کړو داسې بس خبره ده رور مخبل پیجنګلو کو تاسو تجربه د خلکو سره سره شریکي جی بسم الله الرحمن الرحیم الافغان شیرپو سے مهرباني ستاسو راتلو ډیره مننه شکریا زما جی رفیق نوم دی محمد رفیق او د لرګو کاروبار کوم دا زمیرګل صاحب زموږ مرګره دی او شانام خان ستاسو هیومن رائټس والا ادم اړ خمرګری دی نو هغه په دې سلسله کې د بازارجان په کیس کې پسند کې لګا لسم ورځ چې لګیا دي او هغه ساده ما په ټلیفون وخت را به تاسو نو لومې می د خیرت دریافت کوم چې الله دې په خیر ساتي بیا مدد میسج ورکو چې ځان دې عزت خیال ساتي ځکه چې دغه انسانان نه دي زناور دي او تاسو سره نقصان نه رسي بیا می اغیرت وی چې الافغان شیرپو صاحب زر لګم او هغه دا میسج ورکړي چې نور مسلمانان د سیز نه بچي کنه نو مونږ خو دی وجه دا ویډیو تاسو ته درکړو تاسو ته پیغام درکو مونږ وی چې مطلب مختلف قسمه حربو باندې د خلک راغواړي د غزې ته او بیا غریب خلک دي د چانه پیسې غواړي او سو کول بیا زمکه خرڅي سو کول با پټي خرڅي ځکه چې سره دونه پیسې نه دا غریب روزګاری سره او روزګار غریب ورشه ماشين ډک پروتو دا لرګو پکې زینو اوس پکې جی یو ته دنه لرګي نشته غریب چې سي بس سب قرضدارو پوری دی اوس چې دین اغي دی واغشته نو زمون مرګري دی او ډېر خپو په شکر دې جمع دې خوراغه خدای چې جاني نقصان نشو مالی نقصان نشو او غټیم کې د نور رسول جی او سکند دی په کور والک تیر شي وي نو هغه سلسو کوم نشي ورکول بس الله نو کسانه جړه به ودلته خلک ملګری واجی واړه بچي دی غریب او ماشوم زوی دی اگر سکول خبره زیرا زی سکول کارم ختم شو او بس کله یو خوا کله یو په جاړه کله بل ته جاړه نو زموږ د کې بي کې پولیس خو بیا هم گزاره کوي الحمدلله د ډېر کیسونه مطلب دا چې ټریس کیږي او ملزم گرفتاری خو دغه علاقه چې کومه دغه د اوسه پورې لکه د پولیس والا او د نورو سرکاري ادارو چې دین وس نه رسی بس الله دې زمونږ کومه طریقې استعمالي چې هغه نه خلک ځان ساتي یره جی په دې په سوشل میډیا باندې د فیسبوک په پیج باندې دوی چې دی مطلب دا لکه د خلکو ذهن ته ګوري او مختلف قسمه پوسټونه چې د میډیکل کالج کولو شوی دی زموږ لپاره لیکچرانو او پروفیسورانو ضرورت دی دا چې دی نو دا هیوی ماشینری مطلب دا ټریکټر او لوډر او دا چې دی نو ایکسیویټر د دې پوسټونو ورکی چې موږ سره ایکسیویټر دي په ګڼ تعداد باندې موږ چې دې څه کمپنی واغه موږ ختم کړه او موږ سره د ماشینری ولاړه دا چې دی نو شل کو شی په لسته روپیا وي نو انسان هم دې موږ هم لاله چانیو دا چې د گاډو موټر د دې تصویرانو ورکی چې موږ سره گاډي دي او ځنګل شو دا چې بس کدا کاروبار چې څومره کاروبارونه هغه شان پوسټونه ورکي نو هر سړی خپل پیج ګوري او بس هغه چې دی نو رابطه کوي دا چې پکې د جنکو کاتیم دي چې جنې وي او چې دی نو بس واده کول غواړم یو شریف الک په کار دی او زما چې دل د جیداد دی او زمکی می دی او بس
بنگلې مې دي او مطلب دا دلته دې علاقې کې اوسېږم او د ځان راورسوه نو بس انسان دی هغه دوکه شي لاړ شي نو دغه ستاسو مخامخ دی هر څه دلته یو ملګري ټریکټرو کاروبار یې کوو هغه ټریکټر په ذریعه تللی و دي د لرګو پسې تللی و فضل جان غریب دغه نور کاته کې تللی دی نو الله پاک دې موږ ټول بچ کړي زموږ د حفاظت هم وکړي او زموږ ګورنمنټ هم دا خواست دی چې د دې شیز باره کې فکرمند شي او د دې نه د خلک بچ کړي او خلکو ته هم دا درخواست کوو چې مطلب د دې په داسې قسمه خبرو باندې دوکه کېږي نه او ځان وساتي ستاسو ډېره مهرباني ډېره زیاته مننه رفیق صاحب کتونکو د ضمیر ګل د دې ویډیو مقصد دا چې هغه خلک بیدار اوسي چې نور دوکه نه شي څنګه چې زه دوکه شوم موږ پښتانه په شارټ کټ کې ځان مالدارول غواړو نه اکثر پکې دغه ځای ته ورسو بګې لاندې راپروزو ضمیر ګل دې وخت کې د خپل کاروبار نه خلاص شو خدا چې ژوندې خپلو بچو له راغی خپل مور پلار له راغی ملګرو له راغی کتونکو احتیاط ډېر زیات ضروري دی یوه دویمه داره خو چیرې زموږ دغه وپد سین ته نوتلې نو نن به موږ ته د دې کیسونو پته نه لګېده خو د فضل جان په کیس باندې د چارسدي دغه ملګري را پاسېدلي نو نن موږ ته د دې کیسونو پته نه لګېده دې وخت کې نور هم یو شمېر دي خو هغوی پټ دي هغوی ته زه دا وایم چې دا د بېغیرتوب څادر وغورځوئ دا تاسو ځان سره درغلي نه کوئ دا تاسو قام سره درغلي کوئ چا نه پیسې اخیستې شوي هغه روزې چې هغه موږ تاسو ځان سره په ریکارډ راولو او د فضل جان دا کیس به انشاءالله رنګ وروړي د دغه وفد تک به رنګ وروړي فضل جان دی الله کی چې ژوندی راشي بیا مرګ او ژوند دا د الله په لاس کې دی هر رنګه خلک چې راځي خو چې دوی دغلته نه وې تللی نو موږ ته به دې پته نه لګېده دوی دغه ځای کې سند حکومت سره میلو شو خو زه دا وایم چې د سند حکومت په دې کې ښه پوره میلو دی د دې خلکو نه ورته ښه پوره پیسې ځي دغه ځای کې دا پولیس ښه پوره میلو دی او کتونکو دا یو ژوندی مثال چې د ضمیر ګل نه 40 لکه روپۍ چې کم دی هغه تللی دي او هغه په دغه دوکه باندې کېنولو نو ډېر زیات احتیاط وکړئ ډېر زیات احتیاط وکړئ دغه وپد دپاره دعا کوو چې الله یې په خیر راولي او الله پاکي کامیاب کړي چې فضل جان راشي د فضل جان دغه کیس موږ ته ډېر داسې و ظلمونه جبرونه دا وښودل او دا هم راته وښوده چې په سټیټ کې سټیټ جوړ دی مرکزي صوبایي حکومتونه پې بالکل ناکامه دي خو د پی ټي آی دي خو د مسلم لیگ نون دی خو د پیپل پارټۍ دی دا درې واړو حکومتونو په مخ څپېړه ده د دوی په وجه باندې او د دوی دپاره دا پیسې چې کم دي ځي او دا خلک تختولی شي او موږ پښتنو همیشه موږ تینده کې هم خورو همیشه موږ دوکه کېږو دا زموږ خمقلتوب دی او موږ په شارټ کټ کې ځان مالدارو نغد راته ښکاره شي څنګه چې رفیق جان ووي د 10 لکو په ځای راته 15 لکه یاد دي چې بس موږ راځه نغدې دي او بس نغدو کې هم ځای ته ورسېږي دا شتو ورڅه نه خلاص کړي نو احتیاط کوئ ډېره مننه خوشحاله